نن مې درله د قرآن عظیم الشان د یو مختصر آیات وظیفه راوړې ده چې ډېر مبارک دی. که د آیات ته ولیکو په کور کې دی، په دکان کې دی، په آفس کې دی ولګو، د هغې ډېر خیران کن کمالات دي ته به یې ویني چې دومره مبارکه وظیفه ده. د هغې فایده څه ده؟ د هر یو آیات یو باطني نور وي، نورانیت وي. که ته دغه آیات ولیکي په پاڼه باندې، په دکان کې، په کور کې، د زوړند کې، په دې به تا ته دومره پیدا میلاو شي چې د هغې ته اندازه نشي لګولی. په دې آیات کې د نوح علیه السلام ذکر راغلی دی. سلام علی نوح فی العالمین، یعنې دغه آیات به ولیکي، په پرچه باندې به ولیکي، په دکان کې به زوړند کې، په کور کې به زوړند کې، که ستا آفس دی، دفتر دی، په هغه کې زوړند که. نو په دې آیات کریمه کې د نوح علیه السلام تذکره راځي، ځکه چې نوح علیه السلام ته آدم ثانی ویلی کېږي. نو کم کسان چې د نوح علیه السلام سره ودرېدل، نو هغه الله رب العالمین د طوفان نه بچ کړو، کامیاب کړو. نو کم خلک چې دا آیات مختصر دی، پیدا ډېره ده، دا ولیکه په پاڼه باندې، په کور کې، په دکان کې، په آفس کې، په دفتر کې ولګوه، د دې پیدا به صحیح جادو به پتا باندې اثر نه کوي، حسد به اثر نه کوي. که څوک ستا نافرماني، هغه فرمان بردار شي، جنات به اثر نه کوي، د مخلوقو د شر نه دا به بچ شي، او هر یو مخلوق به ستا سره محبت کولو والا جوړ شي، هر یو انسان به تا سره مینه محبت کولو والا جوړ شي. ستا دکان، دفتر، ګرد، دا به د الله رب العالمین په ضمانت کې ورکړلی شي. د دې کفیل معاون، د دې حفاظت کوونکی به رب کائنات شي. ډېر مبارک عمل دی. دا به روزانه 100 مرتبه کته وې، پیدا ډېره زیاته ده. که ته روزانه وې چې زه ذکر کوم د تسبیح په شکل کې، نو سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، داسې مې ویلی شي. د دې ډېرې فایدې دي. که دې ولیکو او په کومه طریقه مې ته ویل، نو وکړه، ډېر مبارک وظیفه ده. د قرآن آیات دی، برکت پکې ډېر دی. الله رب العالمین مو خوشحاله او آباد ساته.